अस्सलामुअलैकुम څنګه چې تاسو په بدره چې مونږه لیپټ شروع کړی دی او تاسو ته ما وویل چې مونږ ته مختلف قسمه چې کوم دی د لیپټ ګروپونه ملاویږي چې پای کې مونږه پرون چې کوم دی دا یو ګروپ ویل او ټرای ایسار ګلایسرایډ په هغې باندې ما چې کوم دی تاسو پوه کړي وای نن پکې چې مونږ سره کوم ګروپونه دي دویم نمبر ګروپ پکې دی مونږ دا فاسفولیپیډ نو فاسفولیپیډ هم چې کوم دی مونږ د لیپټ یو ګروپ دی مطلب دا چې دا مونږ چې کوم دی یو قسم د لیپټ دی صحیح ده نو فاسفولیپیډ چې کوم دی دا مونږ څنګه لیپټ دي نو راځي چې په دې باندې ځان پوه کو Phospholipids are the lipid molecule دا چې کوم دا موږ lipid molecule دی صحیح ده هاوس کمپوزډ نو دا په څه باندې مشتمل دي مطلب دا چې په فاسفولیپیډ کې چې کوم دا موږ سره ملاويږي 1 ګلایسرول یونټ په دې کې چې کوم دا موږ یو ګلایسرول یونټ چې کوم دا ملاويږي ان ایسټر لینکیج چې هغه چې کوم دا ایسټر لینکیج جوړ کړي یا چې کوم دا ایسټر باند چې کوم دا جوړ کړي چا سره دو فیټي ایسډ مالیکول سره and one phosphate group یو phosphate group سره اوس څنګه چې کوم دا موږ سره ګلایسرول چې کوم دا ایسټر باند جوړ کړي یا ټو فیټي ایسډ مالیکول سره یو phosphate group سره نو دی خو تاسو چې کوم دا سټرکچر کې جوړون نو تاسو به چې کوم دا نو پوه شئ وګوره موږ سره پکې چې کوم دا څه دي یو پکې چې کوم دا موږ سره ګلایسرول دی صحیح ده ها دا د شو موږ څه کوم دا نو ګلایسرول یو چې دې سره چې کوم دا نو هایدروجن اټم چې کوم دا دې سره باندې او دې طرف ته وسه چې کوم نو هایدروکسل ګروپ دي مطلب دا او ایچ خو دلته کې بچ کوم نو او ایچ نه لیکو ځکه چې تاسو ما پرون پوه کړی وای چې کله موږ ګلایسرول او فیټي ایسډ چې کوم نه خپل کې کمباین کېږي او ایسټر لینکیج جوړای نه دی نه چې کوم نه واټر مالیکول ریلیز کېږي مطلب دا چې دوه هایدروجن او یو اکسیجن چې کوم نه ریلیز کېږي نو دلته کې چې کوم موږ سره هایدروکسل ګروپس دي کوم او ایچ ګروپ دي نه کې موږ چې کوم نه صرف اکسیجن پاتې شي او ایچ چې کوم نه غته ریلیز شي نو دلته بچ کوم نه موږ صرف اکسیجن لیکو صحیح ده ها نو دا خو د شو مونږه ګلیسرول صحیح ده اوس د ګلیسرول سره چې کوم دی نو څه یو سره باندې چا وسه چې کوم دی ایسټر باند جوړ کړي 2 فیټي ایسډ مالیکول نو دلته به چې کوم دی مونږ 2 فیټي ایسډ مالیکول به جوړ کو نو تاسو ته ما وې په فیټي ایسډ کې چې کوم دی مونږه سره هایدروکاربن چینی کم چې د کاربن چې کوم دی وګ چینی او بل پکې چې کوم دی مونږه سره کاربوکسیلیک ګروپي مطلب دا چې سی ډبل او ایچ صحیح ده ها نو دلته کې به چې کوم دی مونږه صرف دا سی لیکو موږ به چې کوم دی صرف سی ډبل او به چې کوم دی لیکو ایچ په وسره نه لیکو ځکه چې یو ایچ چې کوم دی د دې نه تللی دی او بل ایچ چې کوم دی نو هغه ته دی دغه نه تللی دی فیټي ایسډ نه تللی دی او تاسو ته ما وویل چې هغه ته ولې لاړ ځکه چې واټر مالیکول ته ریلیز شو دوه هایدروجن یو اکسیجن ته ریلیز شو نو هغه یو ایچ چې کوم دی نه ته دی دغه نه ګلیسرول نه لاړ او هغه بل ایچ او او هغه چې کوم دی د چا نه لاړل هغه چې کوم دی نو فیټي ایسډ نه لاړ نو په دې وجه باندې چې کوم دی موږ صرف چې کوم دی نو کاربن ډبل باند چې کوم دی اکسیجن سره پاتې شو صحیح ده دا شان چې کوم دی نو بل فیټي ایسډ سمون سره نو ګره دا دوه چې کوم دی مونږ سره فیټي ایسډ شو او بل چې کوم دی نو فاسفیټ ګروپ ته وسره دلته کې مونږ سره دا چې کوم دی مونږ سره فاسفیټ ګروپ ته نو دا چې کوم دی دا مونږ سره فاسفیټ ګروپ ته نو ګره دا چې کوم دی مونږ څه شی دا مونږ د سټرکچر دی دا مونږ چې کوم دی نو فاسفولیپیډ سټرکچر دی اوس که تاسو خیال کړئ نو ګوره دا فاسفولیپیډ چې کوم دی مونږ چې کله لومړنی چپټر شروع کړو سیل سټرکچر اینډ فنکشن نو پای کې چې کوم مونږ سیل میمبرین یا چې کوم دی پلازما میمبرین یا پلازما لیمل درې واړه چې کوم دی یو نوم دی صحیح ده نو مونږ چې کوم سیل میمبرین ویلو نو مونږ پای کې ویلو چې مونږ چې کوم دی نو کم لیپیډز دي په سیل میمبرین کې چې کوم دی نو مونږ فاسفولیپیډز او بیا چې کوم دی دې څه کار نه چې کوم دی نو مونږ الټا ډسکس کړو صحیح ده نو دا فاسفولیپیډ چې کوم دی دا مونږ په کم ځای کې موجود دي کم ځای کې پریزنټ دي دا چې کوم دی مونږ په سیل میمبرین کې موجود دي آیا چې کوم دی نو آل ادر میمبرین او نور چې څومره میمبرین دي نو باغ کې چې کوم دی نو موږ سره هم دا فاسفولیپیډ چې کوم دی نو هی موجود دي موږ سره صحیح ده اوس پرې فاسفولیپیډ کې چې کوم دی نو دوه ریجن دي کدي خو تاسو ته چې کوم دی جوړ کم کنه ګوره دا چې کوم دی نو موږ سره فاسفولیپیډ دي صحیح ده دا چې کوم دی نو موږ سره فاسفولیپیډ دي ها خو دا فاسفولیپیډ دي نو په دې کې چې کوم دی موږ دوه ریجن ملاويږي موږ پکې چې کوم دی دا هډ ملاويږي او دا ټیلز پکې ملاويږي ګوره کومه چې کوم دی نو د دې نه یو فاسفولیپیډ راوړو مطلب دا دی دا موږ یو چې کوم دی نو فاسفولیپیډ دی نو ګوره په دې یو فاسفولیپیډ کې چې کوم دی موږ څه ملاويږي دا چې کوم دی نو موږ هډ ملاويږي سره او دا چې کوم دی موږ ټیل مطلب دوه لکۍ چې کوم دی نو موږ ملاويږي صحیح ده دې ته چې کوم دی موږ ټیلز وایو ښه نو دا خو پکې چې کوم دی نو موږ څه په یو فاسفولیپیډ کې چې کوم دی دوه ریجن ملاويږي چې یو ته موږ هډ وایو او بل چې کوم دی نو موږ ټیل وایو او سټرکچر یې څنګه نه تاسو ته ما وویل چې هغه داسې دی اوس به موږ څنګه پیژنو چې دا هډ چې کوم دی نو موږ په دې کې کم ځای د څه نه جوړ دی او دا ټیلز پکې موږ چې کوم دی کم ځای نه جوړ دی نو ګوره په دې کې چې کوم دی نو دا دوه ریجن چې کوم دی نو په دې کې موږ چې کوم دی یو هایدروفوبیک دی او بل چې کوم دی نو هایدروفیلیک دی اوس ګوره په دې کې موږ چې کوم دی نو کم ریجن چې کوم دی نو هایدروفوبیک دی او کم پکې چې کوم دی موږ هایدروفیلیک دی نو دا ټیلز چې کوم دی کنه دا موږ چې کوم دی نو هایدروفوبیک دي هایدروفوبیک
دا ټیل چې کوم دی دا مونږ سره هایدروفوبیک دی مطلب دا چې دای اوبو سره دښمنی ده ته دای چې کوم دی اوبو سره نه لګي او دا هډ چې کوم دی دا مونږ سره هایدروفیلیک دی هایدروفیلیک دی مطلب دا چې دا مون سره واټر لیوینګ دي ته دای چې کوم دی اوبو سره لګي نو ګوره کته خیال وکړه کنه دا چې کوم دی مونږ را ان سایډ دی او دا بل چې کوم دی مونږ سره آوټ سایډ دی نو کته خیال وکړه دا هډ چې کوم دی دا مونږ داسې بار لا سره وتی دي او دا ټیل چې کوم دی دا دننه ننوت دي ولې دننه ننوت دي ځکه چې د اوبو نه یریږي دا چې کوم دی مونږ سره هایدروفوبیک دي دای چې کوم دی اوبو سره دښمنی ده نو په دې وجه باندې چې کوم دی دننه دي او دا هډ چې کوم دی دا بار طرف ته چې کوم دی راوتی دي دا بار طرف ته زور کوي ځکه چې دا مونږ سره هایدروفیلیک دي دای چې کوم دی اوبو سره دوستی ده اوبو سره چې کوم دی محبت ساتي دا چې کوم دی واټر لیوینګ دی ښه اوس دې طرف ته وګوره په دې کې چې کوم دی مونږ سره دا هډ کم یو دی او دا ټیل کم یو دی نو دې طرف ته وګوره دا سیزونه چې کوم دی دا مونږ سره هایدروفیلیک دي دا نه دي دا مونږ سره هایدروفیلیک دي تاسو ته ما وایي چې هایدروفیلیک څه ته وایي مطلب دا چې اوبو سره محبت دي نو دا چې کوم دی مونږ سره هایدروفیلیک دي او دا نور چې کوم دی دا مونږ سره هایدروفوبیک دي دا مونږ سره هایدروفوبیک دي دا مونږ سره هایدروفوبیک دي او دا چې کوم دی مونږ سره هایدروفیلیک دي نو څه دی خو ما ته وګوره دا چې کوم دی دا ټیلز دا مونږ څه څیزونه دي دا مونږ سره هایدروفوبیک دي نو مطلب دا چې دا مونږ سره ټیلز دي ته دې نه چې کوم دی نو مونږ د فاسفولیپیډ دا ټیلز جوړ شوي دي نو په دې وجه باندې دا مونږ سره هایدروفوبیک دي نو ټیلز چې کوم دی نو مونږ سره هایدروفوبیک دي او هډ ته وګوره دا مونږ سره هایدروفیلیک دي او دا مونږ سره هایدروفیلیک دي نو مطلب دا چې دې څیزونو نه چې کوم دی نو مونږ سره هډ جوړ شوی دی صحیح ده نو دا مونږ چې کوم دی نو فاسفولیپیډز چې تاسو ته ما چې کوم دی دغه شان سټرکچر هم جوړ کړ د فاسفولیپیډ سټرکچر هم دا جوړ کړ او بیا مې دا وویل چې کوم پکې مونږ چې کوم دی نو هایدروفوبیک دي او کم پکې چې کوم دی مونږ سره هایدروفیلیک دي ها اوس دا خو چې کوم دی مونږ دویم نمبر فاسفولیپیډ مطلب دویم نمبر چې کوم دی نو د لیپیډ یو ګروپ او دریم نمبر چې کوم دی مونږ سره کنه هغه مونږ دی ویکسیز ویکسیزم چې کوم دی دا مونږ سره یو لیپیډ ده ها دی ګروپ اف لیپیډ دا چې کوم دی نو مونږ سره یو ګروپ ته د لیپیډ صحیح ده ډیټ ار هایدروفوبیک دا چې کوم دی نو مونږ سره هایدروفوبیک دی او تاسو ته ما کیسه وکړه چې هایدروفوبیک څه ته وایي چې دای چې کوم دی اوبو سره دښمنی ده دای چې کوم دی نو اوبو سره نه لګي د هایدروفوبیک مطلب دا صحیح ده ها بل solid at room temperature دا ویکسیس چې کوم دی دا مونږ سره solid په روم ټمپریچر باندې لکه ګوره تاسو زه مثال لرکم کنه ته چې کوم دی یو طرف ته غوړي والا او بل طرف ته چې کوم دی تیل والا او دا چې کوم دی ته په روم کې کېدا د روم چې کوم خپل عام ټمپریچر د کمرې پاغې کې کېدا دا تیل او دا غوړي چې ته کې دی کنه دا تیل به چې کوم دی په خپل حالت باندې پراتی دا به چې کوم دی خپل د حالت نه چینج کوي او دا غوړي چې کوم دی دا به تاغره سالډ کېږي فرض کړه دا چې کوم دی نو تا دغه راغستري لیکوډ راغستري سره لیکوډ فارم کې راغستي او دا تا په روم ټمپریچر کې خو دا به چې کوم دی تاغره سالډ کېږي غوړي به چې کوم دی الله تاغره لیکوډ ته بیا اوري چې کله ولته هیټ ورکې نو وګوره دا غوړي چې کوم دی موږ په روم ټمپریچر باندې شي دا چې کوم دی موږ سالډي نو دا شان دا ویکسز دا چې کله موږ په روم کې کېدو د روم چې کوم خپل عام ټمپریچر نو دا چې کوم دی موږ سالډ تا اوري صحیح ها بل دا ویکسز چې کوم دی دا مونږ ته نان سالبل ان واټر مالیکول دا ویکسز چې کوم دی دا مونږ ته په اوبو کې نه حل کېږي دا چې کوم دی مونږ ته واټر مالیکول کې چې کوم دی نه حل کېږي ها بل بٹ سالوبل ان لیپیډ سالوینټ آر فیټ سالوینټس دا ویکسز چې کوم دی دا مونږ ته په واټر مالیکول کې نه حل کېږي نان سالوبل دي خو سالوبل دي حل کېږي پس څه کې په لیپیډ سالوینټ کې یا چې کوم دی په فیټ سالوینټ کې چې کوم دی مونږ دا ویکسز څه کې دا چې کوم دی مونږ ته حل کېږي ها اوس دا ویکسز چې کوم دی دا مونږ د څه نه جوړ دی نو میډ اف فیټي ایسډ دا چې کوم دی مونږ د فیټي ایسډ نه جوړ دی باونډډ وذ لانګ چین الکوهول چې هغه سره چې کوم دی څه شی دی وسره لانګ چین الکوهول دا دغه ویکسز چې کوم دی دا مونږ د فیټي ایسډ نه جوړ دی او هغه فیټي ایسډ سره چې کوم دی د الکوهول چې کوم دی یو لانګ چین وسره چې کوم دی لګیدل دی ها نو دا خو مونږ چې کوم دی ویکسز اوس ته ویکسز که تاسو یو مثال درکم کنه نو مونږ 20 ویکس شو 20 ویکس چې کوم دی مونږ د څه एग्जांपल دی دا چې کوم دی مونږ د یو ویکسز एग्जांपल دی مطلب دا دی چې دا 20 ویکس چې کوم دی دا مونږ څه شي دی دا چې کوم دی مونږ څه یو ویکسز دی او ګوره که ساده تاسو کوم کنه د مچو دا د مسکې نه د غبین مچو د مسکې چې کوم دی آی چې پکې غبین جوړای صحیح دا د مسکې چې کوم دی مونږ څه وایو دی چې کوم دی مونږ 20 ویکس وایو ځکه چې په دې کې چې کوم دی مونږ ویکسز دی اوس په دې 20 ویکس کې چې کوم دی مونږ څه سم ملاويږي په دې کې چې کوم دی مونږ ټرای اکینټنایل پالمیټډ اوس ټرای اکینټنایل پالمیټډ چې کوم دی مونږ څه ته وایو دا چې کوم دی مونږ سره بلا ده
نو ګوره د ټرای اکینټانایل مطلب دی کنه ټرای اکینټانول. اوس ټرای اکینټانول چې کوم دی دا مونږه څه په دې کې سی په دا چې کوم دی مونږه په سمانه مشتمل دی. نو په دې کې چې کوم دی مونږه 30 کاربن ملاويږي او بل چې کوم دی هغه دی مونږه څه پالمیټډ مطلب دا دی پالمیټک ایسډ. اوس پالمیټک ایسډ چې کوم دی مونږه په سمانه مشتمل دی. نو په دې کې چې کوم دی مونږه 16 کاربن دی. نو مطلب دا دی چې په دې کې چې کوم دی مونږه د کاربن چې کوم دی یو وګت چین صحیح ده. نو دا 20 ویکس چې کوم دی دا مونږه چې کوم دی د ویکسز یو اگزامپل مطلب دا چې دا چې کوم دی مونږه یو ویکسز او تاسو ما وی چې په دې کې چې کوم دی مونږ ته څه سيزونه ملاويږي. اوس دا چې کوم دی په کم ځای کې استعمالېږي. نو دا چې کوم دی برډز تاسو که خیال کړئ کنه دا مرغۍ نه نو دای چې کله اولامبي یا چې کوم دی نو اسیم دغه شان ناشي یا چې کوم دی نو باران ماران شي کنه لوندې شي. نو دای چې کوم دی خپل مخوکه چې کوم دی تر لکۍ د پاسه وای دا لکۍ نه لګېدلی لکه ګوره پرس که دا چې کوم دی نو مونږ څه یو مرغۍ ده صحیح ده. نو دا چې کوم دی مونږ څه لکۍ ده کنه نو دا مرغۍ چې کوم دی دا خپل مخوکه چې کوم دی نو دې ځای کې وایي دې ځای کې وایي. نو دې ځای کې ولې وایي ځکه چې دلته کې چې کوم دی نو مونږ څه پرینګلینډ دی او دا پرینګلینډ کې چې کوم دی مونږ څه سیزونه دي دا چې کوم دی نو مونږ دلته کې ویکسز دي او ویکسز تاسو ته ما چې دا مونږ څه شی دی دا چې کوم دی نو مونږ څه هایدروفوبیک دی. نو په دې وجه باندې چې کله مرغۍ لونده شي یا چې کله باران وشي نو دا چې کوم دی په دې ځای باندې خوله وایي او هغه خوله چې کوم دی بیا په وزرو باندې راکاږي چې په وزرو باندې راکاږي تاسو ته ما وایي چې دلته کې مونږ څه ملاويږي دلته کې چې کوم دی مونږ ویکسز چې ویکسز نو په دې وجه باندې هغه بڼو ته چې کوم دی نو بیا اوبه نه راسي ځکه چې دا ویکسز تاسو ته ما وایي دا مونږ څه هایدروفوبیک دي مطلب دا دی اوبو سره دښمني ده د اوبو سره نه لګي. نو په دې وجه باندې اوزرې چې کوم دی نو اوچې دغه څنګه تاسو مرغابتو ته خیال کړئ نو دی ګوره په اوبو کې اولامبي په سمندر کې په سیند کې چې کوم دی ګرځي او چې څنګه د اوبو نه راوځي نو ډایرکټ والوځي. نو په کار دا چې دی چې کوم دی نو وزرې لوندې شوې وي دی چې کوم دی نو نشو الوتی خو دی په دې وجه باندې الوځي چې دی چې کومې وزرې دي نو په دې کې چې کوم دی نو مونږ څه ویکسز دي مطلب دا مونږ څه هایدروفوبیک دي هغه چې کوم دی نو اوبو سره دغه لګي نه چې اوبو سره نه لګي نو په دې وجه باندې دی چې کوم دی نو لوندېږي. نو په دې وجه باندې دا مرغۍ چې کوم دی دې دا کې مخوکه وایي او هغه مخوکه چې کوم دی بیا په خپلو په بڼو باندې راکاږي ځکه چې دلته کې چې کوم دی نو مونږ څه ویکسز ملاويږي تاسو ته ما وایي چې هغه مونږ څه هایدروفوبیک دي دا په وزرو باندې ځکه راکاږي څومره ویکسز دي پکې ویکسز مونږ څه هایدروفوبیک دي نو هغې ځای ته چې کوم دی اوبه نه راسي نو په دې وجه باندې وزرې چې کوم دی د دی لوندېږي نه. ها او بل که مونږ مثال والو کیوټیکل چې کوم دی دا مونږ څه په پاڼو کې ملاويږي او دا چې کوم دی څه شی کوي دا چې کوم دی مونږ ډیکریز ټرانسپایریشن کوي مطلب دا چې ټرانسپایریشن چې کوم دی هغه مونږ څه کموي ولې کموي ځکه چې دا مونږ څه هایدروفوبیک دی او بل چې کوم دی نو شایننګ ویکسز لیر چې کوم دی مونږ جوړوي که تاسو خیال کړئ دا پاڼې چې کوم دی چمک کوي نو اونو دا پاڼې نه دا چې کوم دی چمک کوي دا چمک چې کوم دی نو اولې کوي ځکه په دې کې چې کوم دی نو مونږ څه ویکسز دي او ویکسز تاسو ته ما وایي دا مونږ څه هایدروفوبیک دي نو په دې وجه باندې دا چې کوم دی مونږ څه ډیکریز ټرانسپایریشن کوي ټرانسپایریشن چې کوم دی مونږ څه کموي او بل د دې په وجه باندې دا پاڼې چې کوم دی نو ځلیږي دې کې چې کوم دی نو چمک پیدا کېږي شایننګ ویکسز لیر صحیح ده. ها نو دا خو د شو مونږ څه ویکسز دریم نمبر د لیپیډ یو ګروپ. اوس څلورم نمبر باندې مونږ چې د لیپیډ کوم ګروپ راځي نه هغه دی مونږ سټیرایډز. اوس سټیرایډز چې کوم دی دا مونږ کم قسم د لیپیډ دي دا چې کوم دی مونږ د لیپیډ چې کوم دی نو څنګه قسم دی. ها د ګروپ اف لیپیډ دا چې کوم دی نو مونږ د لیپیډ یو ګروپ ته څه شی دا سټیرایډ دیټ ډو ناٹ پوزیس فیټي ایسډ چې په دې کې چې کوم دی نو مونږ څه فیټي ایسډ نه دروسه پر خو مونږ وی چې په دې لیپیډ کې چې کوم دی نو مونږ دومره فیټي ایسډ دی مطلب مونږ چې پرون کوم ګروپ پیلو ټرای ایسای ګلیسرایډ نو مونږ وی چې پای کې مونږ 3 فیټي ایسډ ملاويږي او دا نن چې مونږ کوم یو فاسفولیپیډ ځو په دې کې چې کوم دی نو مونږ 2 فیټي ایسډ ملاويږي خو دا سټیرایډ چې کوم دی دا مونږ داسې لیپیډ دي چې په دې کې چې کوم دی مونږ فیټي ایسډ نه ملاويږي. ها اوس دا سټیرایډ چې کوم دی مونږ د سنه جوړ دی نو میډ اف 4 رنگز دا چې کوم دی مونږ د سلورو رنگزونه چې کوم دی جوړ دی ویچ پوزیس ټوټل اف 17 کاربن چې پای کې مونږ چې کوم دی نو څومره کاربن 17 کاربن او څومره رنگز پکې سلور رنگز پکې. ها اوس څنګه چې کوم دی نو سلور رنگز پکې دې طرف ته وګوره په دغه کې سټیرایډ کې چې کوم دی مونږ څومره رنګ دي په دې کې چې کوم دی مونږ سلور رنګ دي او هغه سلور رنګ چې کوم دی په څه باندې مشتملي بای کې چې کوم دی مونږ سره څومره نمبر اف کاربن اټم 17 نمبر اف کاربن اټم پکې. اوس سلور رنګ چې کوم دی هغه مونږ څنګه شکل کې هغه مونږ چې کوم دی داسې شکل کې ګوره یو رنګ چې کوم دی نو مونږ سره دا شو دا شان دې سره چې کوم دی نو بل رنګز لګېدلی دا بل رنګ شو دا شان بل رنګ پکې چې کوم دی نو مونږ سره دا یو شو بل رنګ پکې دا یو شو او بل رنګ پکې چې کوم دی داسې نو ګوره دا پکې چې کوم دی نو مونږ سره څلور رنګ دي یو دا دی یو دا دی یو دا دی یو دا دی دا مونږ سره په څه کې دا چې کوم دی نو مونږ سره په سټیرایډز کې او په دې کې چې کوم دی نو مونږ سره څومره نمبر اف کاربن اټمي په دې کې چې کوم دی نو مونږ 17 نمبر اف کاربن اټمي
نو ګوره دا چې کوم دی مونږه څلور رنګ دي په چا کې په سټیراید کې او دې رنګ چې کوم دی مونږه څه وایو دې ته چې کوم دی مونږه بیک بون هم وایو دا چې کوم دی مونږه څه بیک بون دی د چا بیک بون دی مونږه د سټیراایډز دا چې کوم دی مونږه د سټیراایډ بیک بون دی اوس ولې د سټیراایډ بیک بون دی څنګه چې انسانانو کې د ملاړو کې صحیح ده د بیک بون مطلب سره دلته کې چې دا ولې چې کوم دی مونږه د سټیراایډ بیک بون دی د بیک بون ساده مطلب زه تاسو ووم کنه چې د مالیکول ډانچا د مالیکول ډانچې ته چې کوم دی مونږه څه وایو هغې ته چې کوم دی مونږه بیک بون وایو نو دا چې کوم دی مونږه د سټیراایډ بیک بون دی د سټیراایډ ډانچا ورته ویلی شي مطلب دا دی چې مونږه چې کوم دی نو سټیراایډ مختلف قسمه نو مختلف قسمه سټیراایډ چې تا ته ملاویږي نو په هغې کې به چې کوم دی نه څلور رنګ به پکې چې کوم دی نو خامخا تا ته ملاویږي که هر قسمه سټیراایډ خو په هغې کې به چې کوم دی دا څلور رنګ چې کوم دی تا ته خامخا ملاویږي دا چې کوم دی مونږ سره د سټیراایډ چې کوم دی نو بنیادي ډانچه ده نو په دې وجه باندې ته چې کوم دی نو مونږه بیک بون وایو اوس ګوره که تاسو ته زه یو مثال درکړم که نه د سټیراایډ کولیسټرول چې کوم دی دا مونږ یو سټیراایډ دی صحیح ده مطلب سره ولې چې کوم دی دا مونږ سټیراایډ دی ځکه چې په دې کې چې کوم دی نو مونږ سره څلور رنګ دي او دا کولیسټرول چې کوم دی دا د څه لپاره چې کوم دی نو امپورټنټ دی نو امپورټنټ پارټ اف د سیل میمبرین دا دغه کولیسټرول چې کوم دی دا مونږ سره یو ډېر اهم پارټ دی د چا د سیل میمبرین اوس چې دا مونږ د سیل میمبرین چې کوم دی اهم پارټ دی د څه کردار دی په سیل میمبرین کې نو مینټین فلویډیټي دا چې کوم دی مونږ سره فلویډیټي چې کوم دی نو برقرار ساتي مطلب دا دی په سیل میمبرین کې چې مونږ سره کم فلویډ موجود دي هغه چې کوم دی مونږ څوک برقرار ساتي هغه چې کوم دی مونږ دا کولیسټرول برقرار ساتي کولیسټرول مونږ څه شی دی دا چې کوم دی مونږ سټیراایډ دی او سټیراایډ مونږ څه شی دی دا چې کوم دی مونږ د لیپټ یو ګروپ دی ها بل دا چې کوم دی مونږ د سره لپاره چې کوم دی نو ریسپانسیبل دی څه شی دا کولیسټرول ریسپانسیبل فار ډیفرنٹ هارمون مطلب دا چې په مختلف قسمه هارمونو کې چې کوم دی انوالو دی مختلف قسمه هارمونو کې چې کوم دی مدد کوي هارمون چې کوم دی نو جوړوي لکه مثلا کم هارمون شو هارمونو کې چې کوم دی مونږ مختلف قسمه هارمون دی خدای یو څو ته تاسو ته مر اغستې لکه مثلا الډوسټیرون شو ټسټوسټیرون شو استروجن شو پروجسترون شو دا شان چې کوم دی ایکزین شو او جایبریلین شو نو څو ګوره دا الډوسټیرون ټسټوسټیرون استروجن او پروجسترون ایکزین او جایبریلین دا چې کوم دی مونږ څه شروع دي دا چې کوم دی مونږ هارمون دي او په دې کې چې کوم دی نو څوک کردار ادا کوي په دې کې چې کوم دی مونږ دا سټیراایډ کردار ادا کوي په دې کې چې کوم دی دا سټیراایډ انوالو دي نو په دې وجه باندې هارمون چې کوم دی مونږ جوړیږي او ګوره دا الډوسټیرون او ټسټوسټیرون دا مونږ کوم هارمون دي دا مونږ چې کوم دی داسې هارمون دی دا مونږ چې کوم دی نو په میل کې ملاویږي صحیح ده الډوسټیرون او ټسټوسټیرون ها او دا الډوسټیرون د دې چې کوم دی څه کار دی دا چې کوم دی مونږ سوډیم لیول چې کوم دی نو برقرار ساتي نه دا چې کوم دی مونږ د سوډیم لیول چې کوم دی برقرار ساتي دغه شان چې کوم دی د واټر لیول چې کوم دی نو برقرار ساتي او دغه شان بلډ پریشر چې کوم دی نو هم مینټین ساتي تاسو ته ما وایي چې دا مونږ چې کوم دی په میل کې ملاویږي ها او د ټسټوسټیرون چې کوم دی څه کار دی تاسو ته ما وایي چې دا چې کوم دی مونږ په میل کې ملاویږي او په دې کې چې کوم دی سیکنډري سیکشوال کریکټر لکه مطلب دا دی کنه ګوره کته ته سړو आवाज تا وګوره او خو आवाज تا وګوره سړو د आवाज چې کوم دی دا لګ غټي دا چا د وجه نه دا چې کوم دی د ټسټوسټیرون د وجه نه دا شان چې کوم دی نو ویښته د سړو چې کوم دی نو په دې ځمانه ویښته راځي او د ښځو چې کوم دی په دې ځانو باندې چې کوم دی ویښته ني نو په دې وجه باندې دا کار چې کوم دی څوک کوي دا چې کوم دی مونږ ټسټوسټیرون کوي دا شان استروجن او پروجسترون دا چې کوم دی مونږ په فیمیل کې ملاویږي او ایکزین او جایبریلین دا چې کوم دی مونږ هم هارمون دي دا مونږ هارمون دي چې دا مونږ په کم ځای کې ملاویږي دا چې کوم دی مونږ په پلانټس کې ملاویږي صحیح ده دا چې کوم دی دا مونږ په پلانټس کې ملاویږي او دا دواړه چې کوم دی دا مونږ سره په فیمیل کې ملاویږي او دا دواړه چې کوم دی مونږ سره په میل کې ملاویږي صحیح ده دا څه څیزونه دي دا چې کوم دی نو هارمون دي نو په هارمونو کې چې کوم دی نو څوک انوالو دی څوک پکې ریسپانسیبل دی څوک پکې چې کوم دی نو خپل کردار ادا کوي په دې هارمون جوړولو کې هغه چې کوم دی مونږ سټیراایډ دی او تاسو ته ما وایي چې سټیراایډ څه شی دی دا چې کوم دی مونږ د لیپټ یو ګروپ دی ها نو دا خو مونږ چې کوم دی سټیراایډ د لیپټ یو ګروپ اوس بل چې مونږ سره اخرنی کم پنځم نمبر دی نو دا هم چې کوم دی نو مونږ سره د لیپټ یو ګروپ دی هغه چې کوم دی څه شی دی هغه دی مونږ ټرپینایډز چې کوم دی دا مونږ اوس د لیپټ چې کوم دی نو کوم یو ګروپ دی نو راځئ چې وپېژنو ټرپینایډز دا ټرپینایډز چې کوم دی نو مونږ څه شی دی ښه آلسو فازل لیپټ دا چې کوم دی نو مونږ په لیپټ کې ملاویږي خامخا لیپټ دی نو خامخا به چې کوم دی نو مونږ په لیپټ کې ملاویږي ها بل بټ لیک فیټي ایسډ خو فیټي ایسډ چې کوم دی نو هغه پکې مونږ نشته تاسو ته ما دې نه مخکې ووایي په سټیراایډ کې چې کوم دی نو مونږ سره فیټي ایسډ نو او په ټرپینایډز کې چې کوم دی نو مونږ چې کوم دی نو فیټي ایسډ نشته خو ریدر دے آر میډ اف یونټس خو دې چې کوم دی نو یونټس نه جوړ شوی دی د فیټي ایسډ په ځای چې کوم دی د کې نور یونټس دي چې هغه یونټس چې کوم دی نو مونږ آیسوپرین یونټس وایو ها اوس آیسوپرین یونټس چې کوم دی دا مونږ سره کوم یونټس دي د دې چې کوم دی نو څه مطلب دی نو آیسوپرین یونټس چې کوم دی کنه دا خپل کې
combine and head to tail form each other ګوره head to tail رول به مو ویلی په فزیکس کې صحیح ده ها نو دا چې کوم دی نو مونږ سره combine head to tail مطلب دا دی که نه چې د یو آیسوپرین چې کوم دی نو هیډ هغه چې کوم دی د بل آیسوپرین ټیل سره چې کوم دی نو ملاوي اوس څنګه ملاوي نو ګوره دې طرف ته چې کوم دی تاسو زه یو سټرکچر جوړوم نو تاسو به چې کوم دی نو پوه شئ صحیح ده نو اول خو چې کوم دی ته دا وپېژنه که نه چې د آیسوپرین چې کوم دی نو مونږ سره فارموله سره په دې کې چې کوم دی نو مونږ سره 15 کاربني او 8 پکې چې کوم دی نو مونږ سره هایدروجني دا چې کوم دی دا مونږ سره د آیسوپرین فارموله ده یو آیسوپرین کې چې کوم دی نو مونږ سره 15 کاربني او 8 پکې چې کوم دی نو مونږ سره هایدروجني اوس د دې سټرکچر به چې کوم دی نو څنګه راځي نو ګوره دې طرف ته وګوره دا چې کوم دی نو مونږ سره یو کاربن شو دا چې کوم دی نو بل کاربن شو صحیح ده ها دې طرف ته دې سره چې کوم دی نو مونږ سره دا یو ګروپ اٹیچ شو دې طرف ته وسره چې کوم دی نو دا یو ګروپ اٹیچ شو دې طرف ته وسره چې کوم دی نو صرف هایدروجن اٹیچ شو او دې طرف ته وسره چې کوم دی نو دا یو ګروپ اٹیچ شو او دا چې کوم دی مونږ سره ډبل بانډ ډایم دی او دا چې کوم دی مونږ سره ډبل بانډ دی نو وګوره په دې کې چې کوم دی مونږ سره څومره کاربن دي 15 کاربن دي نو 1 2 3 4 5 15 پکې کاربن شو او څومره پکې هایدروجن دي اته پکې هایدروجن دي نو 2 هایدروجن دي دا شو یو دا شو نو 3 شو او 2 دا شو نو 15 شو او 3 دا شو نو 8 شو نو وګوره دا چې کوم دی مونږ سره سټرکچر دی د چا دا چې کوم دی مونږ سره د آیسوپرین سټرکچر دی نو دا شان چې کوم دی دا یو آیسوپرین نه دا چې کوم دی رايوځای کېږي دوه پیرې رايوځای شي نو هغې نه چې کوم دی یو بل قسم د آیسوپرین جوړ شي دا شان درې پیرې رايوځای شي نو هغې نه چې کوم دی یو بل آیسوپرین جوړ شي دغه شان څلور پیرې دغه شان چې کوم دی ان سو آل نو دغه شان چې کوم دی مونږ سره آیسوپرین چې کوم دی رايوځای کېږي او مونږ چې کوم دی مختلف قسمه بل آیسوپرین چې کوم دی جوړای او آیسوپرین یونټ تاسو ته ما وې دا چې کوم دی مونږ د سی یونټ دی دا چې کوم دی مونږ د ترپیناید یونټ دی نو مطلب دا دی چې مونږ دوه آیسوپرین کله رايوځای شي دا مونږ سره یو بل قسم دا ترپیناید جوړ کړي چې کله درې رايوځای شي دا مونږ سره بل قسم دا جوړ کړي چې کله څلور آیسوپرین رايوځای شي دا چې کوم دی مونږ سره بل قسم دا ترپیناید چې کوم دی جوړای نو می ساده چې په دې معنی په شی ویخه په دې کې چې مونږ کوم ګروپونه دي ګڼان دا مونږ چې کوم دی میتایل ګروپ ته او دا چې کوم دی مونږ سره میتایلین ګروپ ته ها نو دا خو چې کوم دی مونږ دا آیسوپرین چې کوم دی یو یونټ ته چې دا آیسوپرین چې کوم دی خپل کې رايوځای کېږي دا تاسو ماوي چې مختلف قسمه مونږ چې کوم دی څه جوړه مونږ چې کوم دی ترپیناید جوړه ښه بل دا ترپیناید چې کوم دی دا مونږ سره انسالوبل ان واټر مالیکول دی دا ترپیناید چې کوم دی دا مونږ سره په واټر مالیکول کې چې کوم دی نه حل کېږي بټ سالوبل ان فیټس په فیټس کې چې کوم دی مونږ سره حل کېږي ښه اوس په ترپیناید کې چې کوم دی مونږ سره کم راځي لکه مثلا کاروټیناید شو کاروټیناید چې کوم دی مونږ څه شی دی دا چې کوم دی مونږ سره یو ترپیناید دی او دا چې کوم دی مونږ په کم ځای کې دا چې کوم دی مونږ کم ځای کې کار کوي دا چې کوم دی مونږ په فوټوسنتھیسس کې چې کوم دی مدد کوي او بل چې کوم دی دا بوټو ل چې کوم دی رنگ ورکوي پودو ل صحیح ده لکه مثلا گاجر ته چې کوم دی ته وګورې گاجر ته دې ته چې دا رنګ ملاو شوی دی دا چا د وجې نه دا چې کوم دی ته کاروټیناید د وجې نه او کاروټیناید چې کوم دی دا مونږ څه شی دی دا چې کوم دی مونږ یو ترپیناید دی او ترپیناید مونږ څه شی دی دا چې کوم دی مونږ د لیپټ یو ګروپ دی ښه بل دا شان چې کوم دی ربړ شو دا چې کوم دی دا ربړ نه یاد دا کم چې پر کارخانو کې جوړیږي صحیح دا چې کوم دی قدرتي ربړ چې رسنه جوړیږي کم چې مونږ سره ربړ ټریز کنه دا چې کوم دی مونږ د هغې نه چې کوم دی حاصلېږي دا چې کوم دی مونږ سره الاسټیک او دا شان چې کوم دی ابسیسک ایسډ شو ابسیسک ایسډ چې کوم دی دا موږ یو قسم د هارمون دی صحیح ده او دا ابسیسک ایسډ چې کوم دی دا موږ څه شی دی دا چې کوم دی موږ یو ترپیناید دی دا چې کوم دی موږ کم ځای کې پکار راځي دا چې کوم دی موږ په بوټو کې پکار راځي چې کله بوټي کې چې کوم دی اوبه کم شي چې کله پکې د اوبو کموالی راشي یا چې کوم دی بوټي چې کوم دی څه ټایم کې راغورځېږي کمزور شي صحیح ده نو مطلب دا چې کله په بوټو کې چې کوم دی اوبو کمې راځي نو هغې دپاره چې کوم دی کم یو هارموني ابسیسک ایسډ دی دا چې کوم دی موږ یو هارمون دی چې دا موږ کم یو دی دا چې کوم دی موږ ترپیناید دی او ترپیناید چې کوم دی تاسو ته ما وویل چې دا چې کوم دی موږ څنګه لیپټ دی په دې کې چې کوم دی موږ سره فیټي ایسډ نشته بلکې په دې کې چې کوم دی موږ سره یونټس دا چې کوم دی موږ یو قسم یونټسونه جوړ شوی دی چې هغه یونټس ته چې کوم دی موږ آیسوپرین یونټس وایو تاسو ته ما وویل چې دا چې کوم دی موږ سره آیسوپرین یونټس دی صحیح ده په یو آیسوپرین یونټس کې چې کوم دی موږ 15 کاربن او 8 هایدروجن او دا چې کوم دی څنګه نښتي نو تاسو ته ما وویل دا چې کوم دی هیډ ټو ټیل مطلب دا رګنا بل آیسوپرین یونټ چې کوم دی تر واله دا موږ چې کوم دی یو آیسوپرین یونټ دی دا چې کوم دی ته دی هیډ دی او دا چې کوم دی دا موږ دی ټیلز ریجن دی دا چې کوم دی موږ د چا ټیل ریجن دی او د چا هیډ ریجن دی دا چې کوم دی موږ د آیسوپرین یونټس دا چې کوم دی موږ یو آیسوپرین یونټس دی دا چې کوم دی موږ ته د هیډ ریجن دی او دا چې کوم دی موږ ته د ټیل ریجن دی نو دې سره چې کله بل آیسوپرین یونټ چې کوم دی یو ځای کېږي هغه به څنګه یو ځای کېږي هغه چې کوم دی هیډ ټو ټیل رول په ذریعه باندې چې کوم دی یو ځای کېږي څنګه چې موږ په فزیکس کې چې کوم دی هم ویل دی مطلب دا رګنا دا موږ یو آیسوپرین یونټ دی چې بل آیسوپرین یونټ چې کوم دی دې سره ملاویږي کنه دا هیډ ریجن دی د بل آیسوپرین یونټ چې کوم دی ټیل
ریجن به چې کوم دی سره ملاويږي او یا چې کوم دی نو دا ټیل ریجن دی نو چې کله بل آیسوپرین یونټ د سره ملاويږي دا غي به چې کوم دی نو هډ ریجن چې کوم دی نو د سره ملاويږي نو ګوره دا چې کوم دی نو موږ سره هډ ریجن دی دا چې کوم دی موږ سره ټیل ریجن دی چې کله بل آیسوپرین یونټ چې کوم دی د سره ملاويږي دا بل آیسوپرین یونټ چې کوم دی نو هډ بچا سره ملاويږي هغه به چې کوم دی د ټیل سره ملاويږي او چې کوم ټیل دی هغه به چې کوم دی چا سره ملاويږي هغه به چې کوم دی د هډ سره ملاويږي لکه څنګه چې اوخان مونږ یو بل پسې تړلي اوخان مونږ یو بل پسې تړلي کنه هډ ټو ټیل رول په ذریعہ باندې لکه مطلب دا راغلی ته د هډ ټو ټیل رول چې کوم دی نو ویل شي تا چې کوم دی نو د یو اوخ چې کوم دی نو ټیل دی راغسته لکای دی راغسته او د بل اوخ چې کوم دی نو هډ دی راغسته هغه مو چې کوم دی د بل اوخ چې کوم دی هغه لکای سره تړلې نو دا شان چې کوم دی نو هډ ټو ټیل رول چې کوم دی مونږ دې ته وایو چې مونږ چې کوم دی نو د یو سیز هډ راوالو او هغه چې کوم دی نو د بل ټیل سره چې کوم دی ولګو یا چې کوم دی یو سیز ټیل راوالو او هغه چې کوم دی د بل سیز هډ سره چې کوم دی نو یو ځای کو نو امید ساتم چې د نننی ټاپک باندې پوه شوي په نننی ټاپک کې چې مونږ څه کمپلیټ پیډ زوسای دا اوس ورپسې چې کوم ټاپک دی هغه د لیپټ فنکشن او د لیپټ فنکشن چې کوم دی هغه پوینټس ما تاسو ته په دې کې کلیئر کړ پرون چې مونږه کوم یو لیپټ ویلو کوم یو لیپټ ګروپ ویلو هغه چې کوم دی مونږه ټرای ایسال ګلایسرایډون دا فنکشن ما تاسو ته پرون ویلو سیدا او دا نن مې چې ته کوم لیپټ زوې کوم د لیپټ ګروپونه مې دا وې په دې کې مې دا چې کوم دی دا ار یو لیپټ چې کوم دی ځان ځان چې کوم فنکشن دی هغه مې دا وې سیدا دا فنکشن بلا څه کار وکړي چې دا به چې کوم دی د ټولو نړیوالي او دا به چې کوم دی بیل بیل ولي کوي هغه به چې کوم دی تاسو خا د لیپټ فنکشن شي نو می ساتم چې دې باندې پوه شي بیا هم که چرته څه پوینټس کلیئر نه نو په کمنټ سیکشن کې ویل شي بل ویډیو راتلو پورې مونږ اجازه راکړئ وما علینا الا البلاغ جزاکم الله خیر و احسن الجزاء